أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. د سورة البقرة یوسل پینزم نمبر آیات. ما یود الذین کفروا نخوخی آغا خلق چی کافر دی من اهل الكتاب دا اهل کتابنا ولل مشرکین او ند مشرکاننا ان ينزل علیکم چی نازل کریشی پتا سباندی من خیر سے خیر من ربکم طرف در ابستاسنا. د مکی مشرکان ابو جہل عتبہ شیبہ عقبہ بن ابی معیط دا غټ غټ سرداران د مکی دوی دا خبر نه فخولا چې په حضور صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازل کړی شي دله دی نبوت ورکړی شي. د هغې وجه دا وه چې دوی سردارانو د قوم مشرانو نو دوی که نبوت حضور صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شو نو زمونږ چې کوم مشري ده او زمونږ چې کوم عزت ته سرداری ده دا به ختم شي. دی وجنا ہوئی د حضور صلی الله علیه وسلم په هر موقع کې مخالفت کو او دارنګ اهل کتاب یهود نصارا هم دا خبر نه خولا چې په حضور صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازل کړي شي یا د نبوت ورکړي شي. زکا چې ابو بداوی چې نبوت چې دی دا خو د بنی اسرائیل حق دی او حضور صلی الله علیه وسلم کو په بنی اسماعیل کې دی نو چې څومره انبیا دي هغه تقریبا په بنی اسرائیلو کې یعنی د یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلي دي او صرف حضور صلی الله علیه وسلم په بنی اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې راغې نو دوی دا څنګه کېدی شي چې نبوت چې کوم دی د دې نه مخکې دا خو به زمونږ چې کوم پلان نه کوو هغو نبیانو اوس حضور صلی الله علیه وسلم نبی شو موږ خو دا خبره نه منو. د هغې الله پاک جواب ورکوي ما یود الذین کفروا نخوخ ولا کافرو دا خبره من اهل الكتاب دا اهل کتابنا دا کافر دا اهل کتابونو چې کله اهل کتابو په حضور صلی الله علیه وسلم باندې ایمان را نه وړه نو کافر شو. ولل مشرکین او نخوخی مشرکان د مکی مشرکان هم دا خبره نخوخی څه خبره نخوخی ان ينزل علیکم دا چې نازل کړي شي په تاسو باندې من خیرن څه خیره د خیر مراد دلته کې نبوت دی یا تینا مراد نزول د قرآن دی. ان ينزل علیکم چې نازل کړي شي په تاسو باندې یعنی په تاسو بنی اسماعیل باندې یعنی په حضور صلی الله علیه وسلم باندې من خیرن څه خیر من ربکم طرف در افساسنا والله یختص الله خاص کوي برحمتی پر رحمت خپل سره من یشاء چاته چې فخوشي. الله پاک وایي چې نبوت چې کوم دی داس د میراث خبره نه ده چې پلاری نبی دی نو زوی به نبی کیږي او زوی نبی دی نو ناسې به نبی کیږي. دا خو څه
کسبی شی نه دی چې انسان به مهنت کوي هغه ته به نبوت ملاویږي دا هو وهابي شی دی دا الله پاک ورکوي او دا الله خوښه ده چې هغه چاله خاص کوي په رحمت سره والله چې اختصو خاص کوي برحمتي خپل په رحمت سره مې یشاء چاته چې خوښ وشي دا نبوت چې کوم دی دا دوم الله پاک یو رحمت دی او دا الله پاک هغه چاله ورکوي چې چاته خوښ وشي والله چې ذو الفضل العظیم د دې لوی فضل ولدي په هغه فضل کې یو فضل د الله نبوت دی ما ننسخ من آیتنا هغه چې موږ منسوخ کو یو آیات او ننسیها یا هیر کو تعالی را نأتی بخیر منها موږ راوړو غوره د دینا او مثلها یا د دې په شانتي د مکه مشرکانو او خاص کر اهل کتاب وبدا اعتراض کاو چې دا قران کې د الله پاک کتاب وی نو پدې دا قران چې دی وای چې مخکینی کتابونه چې دی هغه منسوخ دي ته به لکېږي چې د هغوی چې کوم احکامات هغه ختم شو او د هغې په ځای باندې د قرآن احکامات راغلل دارنګې په قرآن حکیم کې الله پاک یو حکم به نازل کړی و او هغه حکم چې دی هغه به بیا ختم کړ د هغې په ځای باندې به بل حکم راوړه نو دوی به وي چې دا قرآن که د الله پاک کتاب وي نو داسې به په دې کې څه لګېدله چې کله یو حکم وي او کله بل حکم وي مثلا ابتداء د الله پاک د طرف نه دا حکم وقل یا ایها الکافرون اے کافرو لا اعبد ما تعبدون زه عبادت نه کوم دا هغه څه چې تاسو عبادت کوئ تاسو د بوتانو عبادت کوئ او زه د یو الله عبادت کوم لکم دینکم ولی دین تاسو رستاسو دین دی مال زما دین دی مطلب دا دی تاسو خپل کار کوئ زه به خپل کار کوم اول نه دا حکم د هغې نه پس بیا الله پاک دا حکم ختم کړ او د دې په ځای باندې دا حکم راغی چې قاتل المشرکین مشرکانو سره قتال وکړئ جنگ ورسره وکړئ حیث وجدتموهم تاسو چې څه کې بیا موندل دي نو بیا الله پاک د جنگ حکم وکړ اول کوئی تاسو خپله کوئ زه خپله کوم نو چې داسې خبرې بیا خو جنگ نشتی که نه یاره ته چې څه کوې هم ښه کوې زه چې څه کوم هم خپل ښه کوم دا حکم بیا ختم شو دې ته منسوخ ویل کېږي نو دوی به ویل که قرآن د الله پاک کتاب وي نو بیا په دې کې داسې څنګه کېدی شي چې یو حکم الله پاک وکړه بیا یې هغه ختم کړ او بیا بل حکم راویسته نو الله پاک د هغې جواب ورکوي چې دا نسخ د یو آیات د یو حکم ختمېدله او د هغې په ځای باندې د بل حکم راتلله دا د الله پاک په کم علمۍ باندې دلالت نه کوي چې ګنې الله پاک ته د دې پته نه وه دا د الله پاک په حکمت باندې دلالت کوي چې واقعي الله ډېر حکیم ذات دی د هغې مثال علماو داسې ورکړ دی چې مثلا یو مریض دی هغه مریض ته ډاکټر یو دوایي تجویز کوي چې ته دا دوایي استعمالوه سارې ورته دا دوایي ورکړه او ماښام چې کله هغه مریض وکته نو د مریض د حالات مطابق نه دا دوایي مه ورکوئ دا پرېږده حالانکې په هغې باندې پیسې خرڅه شي دي د دې په ځای باندې دا بله دوایي ورکوئ اوس که یو سړی خپل د مریض ښه کېدل غواړي نو هغه به د دې ماهر ډاکټر خبره مني چېرې ده چې کومه خبره کړ دا خبره صحیح ده چې دا سارنی دوایي چې کوم ده دا پرېږدو بله ورکړو او که یو سړی وایي نه دا ډاکټر خو ډېر عجیبه ډاکټر دی سار یو دوایي ورکوي او ماښام بله دوایي ورکوي د ده خبره نه منم زه خو هغه دوایي ورکوم نو دې ته به د ده مریض ته نقصان ورسي الله پاک هم داسې حکیم ذات دی چې کله یو حکم تر یو وخته پورې وي بیا د هغه حکم اختتام وشي انتها وشي الله پاک د هغې نه پس بل حکم جاري مثلا که الله پاک اول نه د جهاد حکم کړی وی په مکې کې چېرې جهاد کوئ چې لږ ولې مسلمانانو
او کافر ډیرو دا مسلمانانو به ختم کړیو بس کار به ختم شي الله پاک وی جنا بس دوی سره گزاره کوي یا دا ملک ورته پرې دی لاړ شي مدینه ته او مدینه ته چې کله لاړ مسلمانان نو بیا حالت کې مسلمانان زیاتېدل او د مکه خلک هم راغی مدینه کې هم خلک ایمان راوړل او نور زینو کې بچي ایمان راوړل چا نو په هغه باندې هجرت فرض وو چې چا به ایمان راوړل په هغه باندې هجرت فرض وو مدینه ته راته چې مدینه ته کله راغله او د مسلمانانو یو طاقت جوړ شو نو الله پاک وته چې زه اوس وسره جهاد کوم نو دا حکم کې ابتداء وی نو دا حکم بداسي چې مسلمانان به ختم شي نو الله پاک د حکمتونو ولري نو چې یو حکم الله پاک منسوخ کوي ختمي او دا غي په ځای باندې بل راوړي دا د الله پاک د حکمت یو تقاضا ده ما ننسخ من آیتنا چې موږ منسوخ یو آیات او ننسها یا ایتا لهیر کو نعتی بخیر منها مغبراولو داغین غورا آیات او مثلها یا داغی پشانتی حکم یا داغین غورا علم تعلم ایتنا پوئیگی ان اللہ بیشک اللہ چدے علا کل شئین قدیر پارشی من قادر دے علم تعلم اے مخاطبات نپوئیگی ان اللہ بیشک اللہ چدے لہو ملک السماوات والارض زد پارا بادشاہی دا اسمانونو دزمکو دا وما لکم نشتتاسو دا پارا من دون اللہ سوا دا اللہ نا من ولین چک دوست ولا نصیر او نسک مددگار دوی سوچو کا اللہ پاک بار سبن قادر دے او اللہ پاک چدے دزمکو دا اسمانونو او دا ہر سا مالک دے دا تاسو دا پارا دا اللہ نا علاوہ سک مددگار نیست ما یود الذین کفروا نخوی کافر من آل الكتاب دال الكتاب ورالمشرکین لد مشرکاننا ایو نزل علیکم چنازل کشی پتا سبانی من خیر سخیر من ربکم طرف طرف ساسنا دوی دانوالی چتا سبانی نبوت راشی قرآن راشی زکر چتا سب بنی اسماعیل کی ہے او مشرکان کو بت پرستی او اہل کتاب جکم جا کو بنی اسرائیل دی واللہ واللہ چلے اختصو خاص کئی برحمتی پل پر رحمت سرم یشاء چاہتے چکا خوشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ دلوی فضل والا دے او باغ فضل کی یو فضل اللہ پاک نبوت تے چاہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت ورک او چی دے پر بنی اسماعیل کی دے ما ننسخ من آیتنا چمون منسوخ یو آیاتا وننسیحا یا ہیر کو نعتی بخیر منها نمون راولو ددینا غرائی و حکومہ او مثلها یا ددی پشان علم تعلم اتنپوئی مخاطبہ کہ ان اللہ لا کل شن قدیر بیشک اللہ پارشیبانی دا قدرت والا لے علم تعلم اتنپوئی ان اللہ بیشک اللہ لہو ملک السماوات والارض دلا بادشاہی دا اسمانونو دزمکو دا وما لکم نشتتاسو دا پارا من دون اللہ سوا دا اللہ نا من ولین سک دوست ولا نصیر او نسک مددگار